که واتس اپ استعمالوي نو دا سیټینګز تاسو د پار لازم دی چې بدی سیټینګ تاسو ځان لازم پوه کړئ ځکه پر راتلونکي وخت کې تاسو ته هم دا مشکل چې دی دا راتلی شي ځکه زیاتکر کسان زموږ نه په واتس اپ باندې تپوس کوي وایي کله چې موږ خپل واتس اپ کولاو کړو نو ټول میسیجونه چې دي هغه موږ ته په یو ځای باندې راځي بل لا چې موږ ته په واتس اپ باندې چې دی ټلیفون نه راځي چې کله واتس اپ کولاوي نو ټلیفون راځي او کله چې موږ خپل موبایل په جیب کې کېدو نو موږ ته ټلیفون هم نه راځي او موږ ته میسیج چې دی دا هم نه راځي خو کله چې موږ بیا خپل واتس اپ کولاو کو نو هغه نوټیفیکیشن او میسیجونه چې دي دا ټول موږ ته په یو ځای باندې راشي نو دا د سره وجه نه کیږي تاسو به نه زموږ په شان زیاتکر کسان چې دی هغه ویډیوګان جوړي نو په هغه کې تاسو ته اکثر ځینې کسان وایي خپل ډیټا چې دا بچت کوي لکه تاسو د موبایل کم پیکج چې تاسو کړی دی وایي دا تاسو بچت کوي نو کله چې دغه تاسو بچت کوئ نو د دې سره دا نقصانونه چې دي دا به تاسو ته ملاویږي لکه هلته که تاسو ته هغه پیدا خولي خو د هغې بل طرف ته چې دی نقصان وي نو د هغې دا نقصان چې ستاسو واتس اپ ته چې دی میسیج هم نه راځي دغه شان د ټلیفون چې دی دا ورته هم نه راځي چې ستاسو واتس اپ کولاوي نو بیا کار کوي خو چې واتس اپ هلته کې بند شي لکه تاسو د سکرین نه ختم کو نو بیا ستاسو هغه واتس اپ ته چې دی هغې ته رنګ هم نه راځي او میسیج چې دی دا هم نه راځي نو په دې ویډیو کې به دغه طریقه ښیم چې تاسو به د واتس اپ دا سیټینګ چې دی دا به څنګه آن کوئ د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ نو زه موبایل سکرین ته او باقي طریقه هلته کې زده کوم چې دا سیټینګ څنګه آن کېږي موبایل سکرین ته رالو موږ د خپل موبایل سیټینګ کولاو کړی دغه شان به تاسو د خپل موبایل سیټینګ کولاو کوئ او په دې کې به ایپس وګورئ زموږ په دې کې ایپس دی په ځینو کې ایپس منیجر یې قسمه قسم طریقو باندې لیکلی نو دا ایپس چې دی دا به ځان سره کولاو کوئ چې څنګه دا ایپس کولاو کړو دلته کې بیا ایپس چې دی دا به ځان سره کولاو کوي نو تاسو به دې ایپسونو ته راشئ داسې ایپسونه چې دي دا په خپل سیټینګ کې چې دی دا به کولاو کوي په دې کې به له پاس سرچ کوئ واتس اپ لکه اوس زموږ په واتس اپ کې مسله ده نو موږ په واتس اپ چې دی دا به سرچ کوو تاسو چې په کوم اپلیکیشن کې مسله نو تاسو هغه چې دی هغه سرچ کولی شئ دغه شان دی باید سرچ کوئ او واتس اپ چې دی موږ د ځان سره کولاو کوو تاسو به دې مخ ته راشئ ایپس ان پو چې لیکلی دی لکه دلته کې د ایپس ان پرمیشن چې دی هغه ټول تاسو ته دلته کې میلاویږي د نوټیفیکیشن د هر شي پرمیشن چې دی هغه تاسو ته دلته کې میلاویږي نو تاسو چې کوم دغه کړی نو دلته کې به تاسو ګورئ ډیټا یوزینګ دی چې لیکلی دی دا به ځان سره کولاو کوي دا دریم نمبر د اپشن دی دا کوم چې کټ شو دا به ځان سره دغه شانتې چې دی دا به کولاو کوي چې دا یو کولاو کو په دې کې به لږ لاندې راشي له پاسه تاسو ته ښکارېږي موبایل ډیټا دا له پاسه لیکلی دی خو چې دی وائی فای لیکلی دی دا وائی فای دی یو طرف ته او د بل طرف ته چې دی موبایل ډیټا ده نو که ستاسو سره وائی فای یا موبایل ډیټا په دواړو باندې نو تاسو د دواړو باندې دا سیټینګ چې دی دا آن کولی شئ دلته یې بیکګراونډ ډیټا لیکلی دی او علاوې لیکلی دی نو دا به ستاسو په هغه باندې داسې اپ وي چې دا اپ وي نو دا به تاسو داسې کولاو کوئ چې کله یې دا کولاو کړو د دې ځای کې نه نو تاسو ته به دغه مسله چې دا بیا نه راځي بس په دې طریقې سره چې دغه سیټینګ تاسو آن کوئ نو د دې سره به ستاسو په بیکګراونډ کې ستاسو ډیټا چې دا به چلیږي